حضرت اسرائیل علیه السلام فرمایي دو روحونه مې داسې قبض کړي دي چې ډېر زیات تکلیف را ته رسېدلی، ډېر رحم مې پرې راغلی، ډېر پې دردېدلی یم چې دا مې نه دی قبض کړی. دا دوه راته لږ ووایه. د الله په علم کې هر څه دي، خو باوجود د علم نه الله تبارک وتعالی پوښتنه کوي. حضرت اسرائیل علیه السلام عرض کوي کریمه ربه سمندر کې یو کشتی روانه وه، په هغه کشتی کې کسان سوارو، سفر یې کو. دا کشتی په هغوی معلوماته شوه، په تخته باندې یو زنانه پاتې شوه او د هغه زنانه په غېږه کې یو ماشوم و. په دې تخته دا زنانه بچ وه او ما ته دې وخت کې حکم وشو چې روح ته قبض کړه دې زنانه نه. نو په دې بچي مې ډېر داړه ودرېده ځکه چې د مور ضرورت ورته او د سمندر په چپو کې او په یو تخته باندې ولو کېده دا ماشوم. نو ډېر زیات مې په رحم راغلی چې دې وخت کې مې د مور دا روح نه وی قبض کړی. وی دویم دې کله رحم راغلی دی د چا د روح په قبض کولو. وی شداد بادشاہ او ډېر لوی ظالم و، ستا مقابله یې کوله او د خدایتوب دعوه یې کوله او زه د الله په مقابله کې جنت جوړوم او د یو جنت جوړ کو او هغه جنت داسې مزین کو، داسې زیورات سره د نمرود د یاقوتونه، د سرو زرونه، د سپینو زرونه، دا مختلف جوهرات په کې استعمال کړل، داسې نایاب جنت جوړ کو. هغه کې د نهرونه، د شاتو نهر، د پیو نهر، دا مختلف د شربتونو نهرونه. وی بیا د عهد کړو چې زه به دې جنت ته اله داخليږم چې کله دا مکمل شي، تیار شي. چې کله دا جنت مکمل شو تیار شو او دا شداد را لې د جنت ته داخلي دو، لوی مجموعه ور سره لوی استقبال او لوی قافله وا. وی دا یو خپل چته کړي وا او لا دنه د دروازې نه یخنه وا په هوا وا او دویم خپل پسې اوچته ولا. ای ما ته حکم شو روح ته قبض کا، د خپل باغ جنت دروازه مالې د پاتې شولان درو غورځیدو. وی دا جنت په یو سترګه په یو نظر ونه لید، ډېر لوی تکلیف تر کړو، ډېر لوی خرچې په کړې، په دمه ډېر رحم اوراله، په دمه ډېر ورو درد دي. الله تبارک وتعالى او فرمایل وی د سمندر په تخته چې کوم ماشوم ما بچ کړو او مور روح مې قبض کړو، دا ماشوم ما دونه دنیا کې مې دله دونه ترقی ورکړه چې دنه مې شداد بادشاہ جوړ کړ، دله مې دونه لوی بادشاہي او دونه لوی سلطنت ورکو، دونه لوی خزانه او دونه لوی زیورات مې ولا ورکړل. چې کله دې مستۍ کړاله نو زما د خدایتوب مقابله یې کوله. نو دا جنت ځان له جوړ کړو، زه جنت جوړو. پیغمبر علیه السلام فرمایل زما په صحابو کې با یو صحابي اسبت رخصه وی او دا جنت بویني. نور الله دا انسانانو نه پټ کړی دی، انسانانو دا جنت پټ کړی دی. الله رب العزت انسانانو ته نه خي. د حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې صحابه کرامو دا خبر او بشارت راوړو. موږ نه اسرخ شوی او زیت لاړو ولته مو یو محل ولید د جواراتو نه جوړو، دونه عجیب او انسان ورته کته نه شو، سترګې برېخې دي، انسان ورته کته نه شو. امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ داغه تصدیق وکړ دا د شداد بادشاہ جنت دی او دا رسول الله مبارک فرمایلی چې زما په صحابو کې به یو صحابي دا ګول. اوس د الله فیصله دا حاکمانه دي. الله شداد دا روح د جنت په دروازه چې قبض کړي دي، الله ورسره ډیر خکړیو، الله ورسره ډیر خګړه کړي و، ډیر احسانات کړیو. د الله رب العزت د رحم هغه حد د شداد کراس کړو. اوس په خدای نه رحمېدو ځکه چې دا ډیر لوی ظالم ثابت شوی، دون لوی ظالم او جابر او دا شداد. الله ولدون طاقت ورکړي. مفسرین لیکي وای د بچ د اوخ سرمنه د خپل لاندې کې خودله او بیا به کسانو ته وی چې دا د خپل لاندې نه پرخکلو و باسي، نه پرخکلو به د سرمنه وشلې د خو هغه ټوکړه چې د په خپل خو وچا باندې شوستله. د سونه لوی طاقت د تاسو د اندازه کیږي چې د ساروی د سرمنه سونه کلکه او بیا د اوخ د سرمنه. مفسرین لیکي په نسبت د نورو سرو دا ډیره زیاته کلکه او په حجم کې دا ډیره پیړه ومي. د انسان په خپل مالې دا سرمنه داسې راي سارولې شي چې غیر چاپیره ته وشلېږي او د خپل لاندې دا ټوکړه دونه طاقت ول الله ورکړو. د چې په دنیا کې جنت جوړو الله ولا سونه مال ورکړو. اغاز د کوم ځای نشوي او د سمندر د تختې نه د مور نه د سمندر په تخته پاتې شوی. الله تبارک وتعالى دا فیصله وکړه. د الله رب العزت په دې فیصله کې حکمت نو دا سي الله رب العزت په هر فیصله کې حکمت ده. په ظاهر موږ ته حکمت نه ښکاري.